نن په نوښار کې ینګ ډاکټر اسوسییشن د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی په مرسته خیش کې روغتون کې فری میډیکل کیمپ لګولی و. د دغه کیمپ پرانسته اظهر علم خان او د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی ممبرانو وکړه چې ورکې د صحت ماهرین ډاکټرانو د مریضانو معاینې لپاره موجود وو. په دغه کیمپ کې د مفت معاینې سره سره ولس ته هر قسمه دوايانې هم مفت ورکړی شوې. د ولس یو ګڼ شمېر تعداد دغه کیمپ ته د سهار نه ماښام پورې راتګ وکړو او خپل علاج یې ترې ترسره کړو. په دې هکله د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی چیرمین څه داسې وویل: پیمز نارث ویسټ RMI او چې کوم ینګ ډاکټرز اسوسییشن دی د هغې په ډاکټرز انډر چې کوم دی دوی خپل علاج کوي، مفت میډیسنز ورته موږ ورکوو، لږ یو ټیسټونه کېږي، ایون اپریشنز چې کوم دی هغه ته موږ پیمز ته ریفر کوو، هغه به ورته مکمل د دې هر څه به فري وي. نو زه وایم چې دا زموږ د نوجوانانو د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی یو ډېره لویه کامیابي ده چې کوم نن موږ دلته یو پروګرام ارینج کړو چې آلموسټ 3-4 هزار پیشنټس چې کوم دی موږ سره دلته کې رجسټر شو صرف په یو ورځ کې. نو زه وایم چې داسې کیمپس چې کوم دی انشاءالله زموږ اراده ده چې پوره صوبه کې به موږ داسې کیمپس لګوو. د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی غړي امیر حمزه خان زیاته کړه چې د ماهرین ډاکټرانو نه علاوه هغوی د ولس ته د 10 لکو روپو پورې دوايانې هم فراهم کړي دي. د کلي څونه هم کسان دي د هغې دپاره موږ یو ښه سټیپ اوچت کړو، د هغې دپاره موږ فري کیمپ منعقد کړو. دغې فري کیمپ کې دې سره میډیسن چې څونه دي هغه دې ته فري میلاویږي. بل دا چې هر قسم ډاکټر موږ سره راغلي سینیر ډاکټران دي را سره او تقریبا چې 20 لک روپو پورې موږ میډیسن فراهم کړي دي. دپاره هغې نه باوجود چې کوم دی موږ 100 چې کوم دی سرجري کوو، هغې ته چې کوم پیشنټس دي نو هغه موږ پېښور پیمز هسپتال ته ریفر کړو. ولس د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی دغه هڅه په ښه ټکو وستایله. پېښور نه ډاکټران راغلي دي، د یوت اسمبلی وسیم بوګیاني چې دی هغه راوستي دي او ډېر ښکلی سیسټم روان دی، ډېر ښکلی علاج کېږي. ډېر لږ موږ هم راغلي وو، ډېر راغلي، ډېر خلک ټول خیش کې پایان خیش کې بالانه ټول راغلي دي، ټول عوام پکې دي، میلز دي فیمیلز دي اور ډېر ښکلی علاج، ډېر هر قسم علاج پکې کېږي. سیاسي مشرانو هم د دغه کیمپ دوره وکړه او د یوت اسمبلی ممبرانو او د ولس سره هم ملو شول. سیف الله ساحل، پیپلز، نوښار.